الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله وعده ده څوک ته تپوس کولی شي. الله رب العالمین د تائب سړي چې پچا کې احساس ندامت وی ما نه غلطی شوې ده ما نه کوتاهی ګناه شوې ده نو الله رب العالمین فرمای داغه ګناهونه به زه په نیکو کې بدل. ان ربی رحیم ودود. ستا رب چې دی اگر رحم کون کې دی او محبت کون کې دی د خپل بندګانو سره. او تاسو وګورئ چې بیا یعنی یو سړی خپل نیک شو د نیکی باندې الله اکتفا نکړه چې بس نیک دی راز د الله رب العالمین سره دی بلکې داسې نیکان چې د هغوی عمل الله ته مقبول شي نو الله رب العالمین هغه خلق چې دی هغه کس یو وي که ډېر بیا یې په خلقو کې مقبول او دا وعده د الله رب العالمین ده. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دا د الله وعده ده چې نیک عمل کوونکی چې دی داغه به الله رب العالمین محبت د خلقو په زړونو کې واچي. مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه چا دعوت کړو چې کوم علاقې ته لاړو دا هغه علاقې بدعمله سړي دعوت و چې حضرت زما ځای ته راشي. مولانا تھانوي رحمت الله علیه چې رابه شو مریدان ورته ووی چې حضرت تاسو د دې سړي دعوت قبول کړو دا سړی خو ډېر یو بد سړی دی او ډېر بدنامه دی. تاسو خیال کړی په دې مولیانو پسې خلک یو نیم ټیم صبر یې ونشي یا د خلقو دا یو بل سره چې نالګي که نه جوړی نه نو دا ټوله خبره په مونږ راواړي. نو چې خبره وشي نو هغه یاره مولانا صاحب دا سړی تاسو سره ناست خو دا بد سړی هلکه مولانا صاحب ورسره تاش کړو یو سړی امام دی 15,000 کسان دي په دې کې به خم راځي او په دې کې به ګډوډ راځي. دا مولیانو د خپلې مرۍ پسې کېنولې مونږ خو سر خوړلې هم دا وایو چې دا خلک صفا شي ګناهونه غلاظتونه دا د خلکو نه ختم شي معاملات صفا شي. دا طریقه او دستور د اسلام نه دی. اسلام دغه دی منې کوي به نه البته دا به دا چې عالم سړي ته څوک کیني هغه خبره د خیر کوي خپله خبره به ورته رسوي او دا کوشش به کوي چې زما د دې صحبت او د مجلس د وجې نه دی په راه راست باندې راشي. لیکن خلک کله کله په دې باندې خفه شي چې یاره ځکه یو بل سره جوړه نه یو بل ورته ډېر ښه معلومي نو هغه وایي چې دا سړی خو ښه نه دی. نو مولانا تھانوي رحمت الله علیه مریدانو ته ووایي چې نه دا مسلمان دی او د مسلمان دعوت قبلول چې دي دا ضروري دي. دعوت قبول کړو. مولانا تھانوي رحمت الله علیه په هغه کمره کې کېناستو چې چرته وورته دعوت کړی او مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه ډېر ښه لیکونکی و. د یو روایت مطابق 1800 کتابونه لیکلي د یو مطابق 1400 کتابونه لیکلي یعنی 1400 کتابونه په خوله یادېږي. نو مولانا تھانوي رحمت الله علیه ته یو قالینچه راوړله ډېره په مینه باندې. پخوا به خلکو دا رواج و په قالینچو به یې لیکل کول. نو هغه وی حضرت ما ته په دې باندې څه لیکل وکړئ چې زه یې په دې خپل بیډروم کې ولګومه دا به ستاسو د دې لاس لیکل ما سره. نو بهرحال هغه لیکلې مولانا تھانوي رحمت الله علیه وکړه. نو په لیکلو یې دا وکړه وی چې خدا دیکھ رہا ہے. سړی وی چې ما وی چې تاسو به چېرته عربي لیکئ حدیث به لیکئ آیات به لیکئ دا تاسو څه ولیکل. مولانا تھانوي رحمت الله علیه وی چې ته په دې باندې پوه شې بس تا دپاره دا کافي. ګورئ هغه قالینچه په خپل کمره کې ولګوله. هغه ګناهګاره سړی و ګناهونه به ترې ډېر کېدل مجلسونه به کېدل. دغسې یو ورځ د فحاشۍ او د عریانۍ مجلس کوي لګیا دی او د دې مجلس په دې دوران کې ګوري په دې قالینچه باندې نظر لاړ چې دا نظر پې لاړو چې خدا دیکھ رہا ہے. چې هر سړي سره دا احساس په دې دل او دماغ کې وي چې ما الله ویني ګناه به څوک وکړي نه کوي. نو هغه چې وکتل نو فوراً پې رپرپی ولګي توبه او استغفار یې وکړو چې یا الله زما توبه. دا هغه دومره لیک د وجې نه
هغه سړی بیا وروستو ډېر لوی ولی د الله، یعنی دومره نیک پاک شو، دومره خشیت او خوف په هغه باندې د دې یو جملې د وجې نه طاری شو چې هغه ګناه د هغې نه پس پرېښود.